پښتانه دې حالت ته پاتې شو چې نن به مونږ د خپلو کوټو جوړولو لپاره د خپلو تورسرو د پردې راوستلو لپاره به نن مونږ چندې غواړو. دا زما حال دی به حسه حکمرانه. ښه ملک جانه دا راته ووایه چې دا حالت ستا د وړاندې دی چونکې ستا محله ده ستا کوڅه ده دا کاکا د حالات هم تا وکتلو او زه خو دغه مولانا خانزیب صاحب په باجوړ کې چې کوم شهید شوی دی نو د هغه په دغه باندې ډېر زیات غمجن وم خو چې دلته کې راغلم او د کور د حالت مې وکتل نو تاسو د خدای په ذات باندې یقین وکړئ چې هغه د خانزیب مولانا صاحب هغه درد او هغه غم ما نه هیر شو په دې باندې شوم. ښه اوس ته چېرته نه راغلی؟ اوس د ګیا نه ځي. ګیا نه راغلی. ښه سیلاب د باندې قیامت تیر کړی دی. ما ته خو دوی قصه وکړه چې یوازې هم دی او اوبه هم راغلي دي کوټه یې هم ورله راغورځولې ده نور د کور حالات هم زمونږ وړاندې دي. خپله د باندې چې څه تیر شوي دي هغه راته ووایه. ابوجي خوړل هغه ښه تکلیف باندې تیر شوی دی. دا کوټه را پروته ده. کوټه مې وکتله. دا ځای را پرې جي ډېر ټول کور کې اوبه بیا دی. دا کوی سقا شوی دی نو هر څه ښه خراب کړي دي. ته کار څه کوې؟ زه جي دیاړي کوم. دیاړي کې 100 روپۍ دیاړي دي. 800 روپۍ دیاړي والا پلان بیمار دی جي. په 800 روپۍ کې ته کور له دال چینی وغیره هم راوړي؟ او جي هر مطلب ته ساتي؟ او جي عادت بیماری هم نه راته او دې پلار علاج هم کوي؟ جي هر څه. دا بله کوټه به څنګه جوړېږي؟ بس دام خراب دی بس د الله سره پته دي تاسو به پته لګي نو الله دې زمونږ د حکمرانانو په زړه کې واچوي چې ستا د ډیزې پورې راشي او ویزټ وکړي او د حالات وویني. باران راغلی نو والد صاحب ته په اوږه کو بل کور کرې واړو. او جي ایدم بولیو ټیک ده. بس زه به دغه ووایم چې خدای دې یو زلمی چې هغه هر څوک وي چې هغه دې خدای په داسې حالت باندې نه کوي چې یو طرف ته یې په کور باندې اوبه را روانې وي کوټه یې راغورځېږي بل طرف ته هغه په خپلو کمزورو اوږو باندې لکه تاسو وګورئ قدرمنو دا څه اوږې دي ماشوم دی او په دې اوږو باندې دی د خپل پلار دغه وجود بار کي او باران کې ګرځوي چې یاره دی رانه سیلاب خراب نه کي محفوظ ځای ته یوسي. خپله باندې اندازه ولګوئ چېرته کې اوسېږو په کوم ملک کې اوسېږو په کومه معاشره کې اوسېږو دا فیصله ما په تاسو باندې پرېښودله. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما وخت په تحصیلي تنګي کې موجود یم د میسیب ګړۍ په روډ باندې په خانخیل کالونۍ کې په یو کور کې ولاړ یم او د دې کور د حالت تاسو د دې ویډیو په شروع کېدو کې وکتو چې په څه حال باندې دی. یوه کوټه ده هغه هم د لرګو نه جوړه شوې ده او هغه بله شپه سیلاب راغی او دغه کوټه یې رانه سکوره کړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زما مشرور دی یو خو بیمار دی د پالجه ټیک دی پې بل یو زوی دی هغه دیاړي کوي مزدوري کوي سرته غوا میخه ساتي. بله شپه پې دا سیلاب راغی نو هغې ته یو دوه خطا کړي یو خو ماشوم او بل شپه وه د امداد هم څوک نو لکه زما خپل کور دی ما ته ټلیفون وکړو یو څو قدمه کې ورسره زما کور دی د سیلاب د وجې وله زه هم نشم راتلی او ډېر سخت او تکلیف پې تېر شو باقي دا حال دی دیاړي کوي مزدوري کوي نور هېڅ هم نشته. صحیح. ښه دا راته ووایه چې د ده په کور کې د اوسېدو صرف دا یوه کمره وه هغه هم راوغورځېدله نو اوس دوی چېرته کې دي سامان چېرته کې دی نور هر څه چېرته دي سامان خو ولاړ لري دغه لاندې ګیر شوی هم دی خراب شوی دی نور چېرته دی؟ دې خانانو د حجره کې هم ایښی دی دلته. دا راته ووایه چې ستا مشر ورور په کټ باندې دی پالج وهلی دی بیمار دی لاس خپې نشي خوځولی نه به مزدوري څه وکړي بل ته وایي چې ماشوم زوی دی یو کس دی نو چې د دوی دومره وس نه کېږي دا کوټه به دوباره جوړوي څوک؟ بس الله دې مل شي که حکومت یا داسې څوک ورته څه دغه کوي نو بیا خبره ده نور ورته مونږ چانده هم کوو له 100 روپۍ هم ورکوو خو یو کور د بل نه ابادېږي نو الله دې خیر وکړي بس دا دعاګانې به کوو. ښه دا راته ووایي چې په تاسو باندې دا سیلاب د کوم ځای نه راغلی دی سیند دی بل څه دي بل څه دي؟ باراني اوبه دي او بس لرې ځایونه راځي او خوړ کم ځای کې دی هغه دنیا کې هلته ګیر شو 2 شپې بله بس ګیر شو. تاسو د خوړ نه څونه لرې یئ؟ ډېر ته لري او خوړ ډېر راشي او په کورونو کې ګیر شي. نه دا خوړ بیا په خپلې لار ولې نه ځي چې دا دلته کې راتاو شي وجه څه ده؟ دا کم لارې خو بندې شوي خلکو پکې ګني کړي بوټي دي غم یې نشته حکومت غم نه کوي کورونه دي
خلک د خوړ چې کوم خپل حدود دي هغه خلکو ګیر کړي دي او د خوړ هغه اوبو هلته کې ورته رکاوټونه دي نو هغه راشي هلته کې ستاسو په کورونو باندې نو څه ستاسو په مطالبه دغه چې حکومت ته خوړ کول او کي حکومت دې عوامو کې بس خانه کول غواړي ښه ملک جانه دا راته ووایه چې دا حالت ستا د وړاندې دي چونکې ستا محله ده ستا کوڅه ده دا کاکا د حالات هم تا وکتلو او زه خو دغه مولانا خانزیب صاحب په باجوړ کې چې کوم شهید شوی دی نو د هغه په دغه باندې ډېر زیات غمجن وم خو چې دلته کې راغلم او د ریکورډ د حالت مې وکتل نو تاسو د خدای په ذات باندې یقین وکړئ چې هغه خانزیب مولانا صاحب هغه درد او هغه غم مانه هیر شو په دې باندې شومه ستاسو څه کیفیت دی ستاسو د وړاندې دا خلک داسې دي سامان یې بل ځای کې پروت دی کو کمره هم دغه تا وکتله د مخکې د اوسېدو قابله نه وه خو چونکې خواران دي وسې کېږي نو څه به کوي دوی یا سرجیت دوی ته ډېر زیات تکلیف دی او ډېره غریبي پرې تېرېږي هېڅ څوک هم نشته نه څوک د امداد شته نه څوک د منډې ترنې شته او دغه لږې د 100 روپۍ کار راوړي نو هغه یا د پیوشي یا پیچته ګوړه ځان له راوړي او ډېر انتهایي پریشانۍ کې دي او څه د حکومت طرف امداد پکار دی دوی سره پوره دغه وشي یقیني امداد وي قدرمنو کتونکو خپلې خبرې راټولومه خو دا به زه بیا ووایم چې د تنګي چې کوم ناظم صاحب دی فضل امین حاجي صاحب و د هغه نوټس کې به دا خبره راولم چې خیر دی راځئ ستا نه تقریبا چې د موډ نه په 9 کیلومیټر کې دی خانخیل کالوني ده او د دې ځای یو ویزټ وکړه زړه به ظاهره خبره د غمجن کېږي پې انسان نو که زړه دې پې غمجن شو او د امداد څه مستحق وي نو بیا خیر دی دا خبره ایم پی اے صاحب ته یې ورسوه ایم این اے صاحب ته یې ورسوه او بیا ستاسو حکومت ته په صوبه کې هغوی ته یې ورسوه او دغه حالات دي چې راشي نو زه بالکل باوري یم چې ستا به هم د دې کور په حالات باندې زړه دردیږي چې د چا په سینه کې هم زړه وي نو هغه به د دې ځای نه سترګو کې به یې اوښکې وي او د دې ځای نه به وځي